دا حکم کوي چې برای مهرباني بغیر ماسک نه مچاله سودا ورکوئ، بغیر ماسک نه خپل دکان ته څوک دننه مه پرېږدئ. د چا ماسک نه وي هغه دکان ته دننه مه پرېږدئ. دکاندارانو ته خاص کر ستاسو دا ذمهواري ده. هغه له سودا مه ورکوئ چې ده ته د دې خبرې احساس وشي چې یاره ما ماسک نه واچولی ما له سودا رانه کړه. تاسو د دې خبرې انسپکشن مخکې موږ د ضد انتظامیې طرفه شوي وو، خو لکه هره خبره چې ده هغه اګنور کوئ مه، په هغې ځان مه ننګاره کوئ. الو بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو خدای مکړه موږ په دې بیټ باندې سملو او د ګرځېدو نه وځو، د دې سودا کولو نه او د سودا د خرڅولو نه وځو، بیا به څه کوو؟ بیا به حیا او افسوس کوو. لهذا د ضد انتظامیې له طرف نه په سختۍ دا حکم دی چې کم کس آینده دپاره په بازار کې بغیر ماسک نه ونیول شو یا خو به دې تاریخ حوالات ته بیایي او یا به ورته په هغه ځای باندې 2000 روپو پارچه ورکوي. دکاندارانو ته تاسو ته ویلي شوي وو چې یاره په دکان باندې په دروازه باندې نو ماسک نو انټري یو بورډ ولګوئ او په دې خبره باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړئ چې د دې وبا دا پرشر د وبا دا مریضان چې دي چې دا تعداد ورو ورو راوغورځوو. بل به د دې احتیاط ته کولو څوک راځي؟ موږ به پخپله د دې خبرې احتیاط کوو چې موږ نه کوو د بل ځای نه به څوک راځي. دا ملک زمونږ دی، دا علاقه زمونږ ده، دا حال زمونږ دی، دا بیماري هم په موږ ده. نو چې په موږ ده نو څوک به دا فالو کوي، دا ایسوپیس به څوک فالو کوي، څوک به دا خبره مني. دا مذاق مه ګڼئ. هغه چا بس راځي چې څوک پکې اخته شوي دي، بیا د خپل خوراک نه به وځو، د خپلو ګرځېدو نه به وځو. لهذا د ضد انتظامیې په دې حکم باندې چې د دې کرونا په ایسوپیزو باندې په خپله باندې هم ځان ذمهوار وګڼئ او بل هم د دې انسټرکشن ورکوئ. تاسو ډېره ډېره مننه.